من غایت الحب په انتهایی محبت لله عز وجل خالص الله دپاره فی متابعت النبی د پیغمبر پرنګ کې صلی الله علیه وسلم. نو اوس که ته مونځ کې خو په دې کې رنګ د پیغمبر نه نو بیا هم چلو بطور فتوا کمانه فتوا وغواړي چې مونځ به وکړو وشم زبام او وشو صحیح. او ستا په دې مونځ باندې به تا ته ثواب هم میلاویږي. نو دا معامله خو خدای سره ده. ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اشکالکم ولكن ينظر الى قلوبكم ونياتكم. الله تعالی خو نستا شکل ته ګوري نه دی صورت ته ګوري. هغه د یو کار کولو وخت کې ستا زړه ته او ستا نیت ته ګوري چې ستا زړه څنګه دی او ستا نیت څنګه دی. آیا ته دې مونځ له راځې یا بل عبادت کې نو په دې قلب و دماغ کې داسې نقشه خو نه راځي چې په کار د ځکه چې هسې خلک بسوي یا دا کار په کار چې خلکو نظر کې ښه سړی ښکاره شي. خبره ذهن کې راغله دا تاسې بس یو هندوستړی خدای ناراضه هسې ځان دې خدای په کار اخته کړی دی. نو لله عز وجل خالص یوه. دویمه خبره اوس یو سړی دی چې هغه نه کوي عبادات او ته کې عبادت. دا تصور نجي دا خلک داسې دي نو څوک مونځونه نه کوي نو ته څه کوې خپل مونځ په خلکو خرڅې. دا وینا د دې خبرې دلیل دی چې تا کې د عبادت عاجزي نه ده پیدا کړې. نه ستا د عبادت الله سره د محبت بنیاد باندې دی بلکې ته دا غواړې چې زه په معاشره کې منیټر تصور شم زه مونځونه کوم. زه په معاشره کې منیټر تصور شم چې زه لګیا یم حج او عمرې کوم زه زکات ورکوم زه روجي نیسم. صحیح. په حیثیت د مسلمان ستا کار دا دی چې ته در پرده دعا کوې چې الله تعالی زمونږ هم اصلاح وکړي او الله د خلکو هم اصلاح وکړي. لومبی د خپلې اصلاح خبره کړه ځکه تا ته هم دا په دې تاړو پابندۍ سره پنځه وخته مونځ کوې تا ته دا پته خو نشته قبلۍ هم خدای که نه قبلۍ. نو که هغه مونځونه نه کوي او ستا دا یې قبول نه کړل نو خو ته هم لکه دغه په شان خر په خره شې فرق قرآن نه کوي. صحیح. د الله په عدالت کې نه ستا څه شی شته نه د هغه څه شی شته. نو دا نیت ځان له خالص کې غایت الظلم من غایت الحب لله عز وجل. یاد به مولیانو ته فی متابعت النبی صلی الله علیه وسلم. چا چې یاد کا هغه تکرار کا. غایت الظلم من غایت الحب لله عز وجل فی متابعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یا سرتا پتہ لگے گا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. خور ډېره زرخیزه ده خو دې له اوبه پکار دي. څه ورته پکار دي؟ اوبه اندازه لګیا اوبه اچو. نو نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے. علامه خو ډېر لوی سړی و هغه وی وہی دیری نه بیماری خو زمونږ سړی ده وہی نا محکمې دل کی زړه مو هم هغه شان ډسټرب دی لکه څنګه چې پخوا و. نو اوس د زړه بیماري چې وي یا بله بیماري خلک علاج کوي که نه کوي خو علاج به د چا نه کوي د زړه د هارٹ اسپیشلسٹ نه. چا نه به کوي د هارٹ علامه وایي چې وہی دیری نه بیماری وہی نا محکمی دل کی علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساقی. دا روحانی طور چې ستا زړه باندې بیماری ده یا نورې بیماری تلاحي کې دي دې دپاره به زه د محمد رسول الله اسپتال صلی الله علیه وسلم دې دپاره الله یو سپیشلسټ را لېږلی بل نشته بس دغه یو سپیشلسټ دی ادا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو وہی دیری نہ بیماری وہی نا محکمی دل کی علاج اس کا وہی آبی نشاط انگیز ہے ساقی. او هغه بیا ورپسې وایي حسرت سره چې متاع دین و دنیا لوټ گئی الله والوں کی. کوم خلک چې الله والا ګڼلی شي د هغوی د دین متاع هم ولوټلی شوه او د دنیا متاع هم ولوټلی شوه. نو متاع دین و دنیا لٹ گئی اللہ والوں کی نہ جانے کس ادا کا غمزہ یہ خون ریز ہے ساقی. اور نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لال زاروں سے. هغه وایي د عجم د لالا باغونو نه بیا مولانا روم پیدا نشو. نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لال زاروں سے وہی آب و گل ایران وہی تبریز ہے ساقی. هغه وایي د ایران هغه آب و گل دی هغه کلایمیټ دی مولانا روم ولې نه پیدا کیږي. د پښتنو خطه هم هغه خطه ده عبدالرحمن بابا ولې نه پیدا